ملګرو ډیره قیمتي دعا ده، یاد یې کوي او هر وخت یې وایي. که چېرته یو ځل هم د قبولیت وخت راغی او خدای قبوله کړه، نو هم او دنیا ده او هم او آخرت ده. یو صحابي راغی رسول الله مبارک ته عرض کوي، صحیح مسلم کې دا روایت موجود ده. وی اے د الله رسوله، کیف اقول حين اسأل ربي، چې کله هم د رب نه غوښتنه کوم او د رب نه سوال کوم، دعا کوم، نو اے د الله حبیبه کومه دعا ته کومه، د رب نه څه وغواړم او څنګه ته وغواړم؟ رسول الله مبارک ورته فرمایي داسې وایه: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. خدای پاکه ماته بخښنه وکړي، ټول ګناهونه راته وبخي. نو چې کله رب درته ټول ګناهونه وبخي، نو د آخرت ټول نعمتونه درته حاصل شو. ورحمني، خدای پاکه رحم را باندې وکړي. نو چې خدای در باندې رحم وکړو، نو د دنیا او د آخرت ټول نعمتونه درته حاصل شو او ټول خیرونه درته حاصل شو. وعافني، خدای پاکه عافیت راته راکړي. نو چې کله د رب عافیت درکړي، نو د هر قسمه مصیبتونو، تکالیفونه، د بیماریانو نه، د ناشنا مرضونو نه د هغې نه به خلاص شي. ورزقني، خدای پاک رزق راته پراخه کړي. نو چې کله د خدای پاک رزق پراخه کړي، نو د دنیا د محتاجونو به دې وساتي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا یاده کوي، هم او دنیا ده او هم او آخرت ده. نو ډیره ښکلې دعا وه، ستاسو سره مې شیر کړه. تاسو یې مخې ته د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې په دې دعا باندې